بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. گران قدر مؤمنین، اما گرانو پلرانو والدینو وړونو، یو وارې بیا اول خپل نفس ته تقوا پرهیزګرۍ وصیت کوم. جمعې ورځه ده، توبې ورځه ده، مغفرات ورځه ده، خدای ته راتلل ورځه ده. هر څوی خپل زندګۍ باندې سوچ وکړو، مخکې برزخ نږدې دی، مخکې قبر شپې ته تیاری وکړو. هر څوی دغې دنیا نه پکار دی موږ تاسو خپل ځانونه صحیح و سلیم وبسو. دویمې خطبې کې اول تاسو ته زه دا خبره وایه کوم څه بیګا انشاءالله خدای طرف نه، اهل بیت علیهم السلام طرف نه ایمو دغه امید څه حالات به زر و نظر ټیک شي، ټیکولې طرف ته روان دي. بیګا محسن انجمن والا ذمہ دارو کسان څه پېښور کې دي، یو کاس رابطه وکړله، قدرمان کاس دی، هغه وویل څغا صاحب انشاءالله ایمو ګورنر سره میټینګ وشولو، ګورنر سره ملاقات وشو، چیف سیکرټري سره ملاقات وشو، نورا میټینګونه شروع دي. امید څه دوه ورځو کې روډ والا مسله ښه طرف ته لاړه شي انشاءالله. پروردگار عالم نه دعا اندغه دی څه هغوی ویله څه موږ لګیا یو، تاسو کېدای شي میډیا نه کس وئ، ملاقاتونه د کوي، میټینګونه د کوي. دعا کوو خدای ته رحمان الرحیم، خدای به حق محمد و آل محمد انجمن والا کوم قدرمن کسان لاړ دي، وفد لاړ دی، هغوی ته کامیابي نصیب وګرځوي. نو هغوی کوم خوارۍ شروع کړي دي قوم دپاره، د قوم دپاره هغوی میټینګونه شروع کړي دي، انشاءالله کامیابی به میلویږي. دوه درې ورځې کې امید دی خدای نه، اهل بیت علیه السلام نه امید دی، ایمو خدای ایمو څه کوم آخري امید دی هغه 12 مولا دی، مغه نه امید دی څه حالات به انشاءالله بهترین طرف ته لاړ شي. خو پکاره دی څه وشه لاړ شي، پکاره دی څه دغه مظلوم عوام وینه چوک تاله نه کړي نوره. دغه مظلوم عوام څه کومه دی، دغه عزیز عوام څه کومه دی، دغه امن پسند خلق څه کوم دي دغه علاقې والا، پکار دی دوی حوصلو سره نور څوک کیل ونه کړي، پکار دی. اوس دلته یم څه ذمہ دارو کسان څه کوم دي، افسران څه کوم دي، ریاست څه کوم دی، حکومت څه کوم دی، تا کوم ډیمانډ و هغه تا پراش ولو، که مورچې وې تا ړانګې کړلې، که امن اګریمنټ و، امن معاهده وه هغه د وکړله. اوس تا ته پکار دی څه دغه باندې ته عمله وکړې. زه د حکومت یم، ای حکومت وقت، ای ریاست وقت، دلته خپل پاور قایم کا، خپل څه کوم تکا دی هغه نه کار واخه. تاسو یو شي کمای نشته، نه دسه ټینکو کمای شته، نه دسه جزو کمای شته، نه دسه پورس کمای شته. ټولو نه بهترین پاوج څه کومه دی هغه پاک پاوج دی، هغه بهترین عظیم پاوج دی. او زه دلته ریاست افسرانو ته یم څه کوم تکا دی هغه استعمال کا، وشوه نور دغه علاقې څخه خیانات ما کوه، زر نظر ده دا علاقه د امن علاقه وګرځوه. که چیرې بیا د امن علاقه نه ګرځېږي وشوه بیا مو برداشت نه، وشه بهار دی، خبرې ته غور دی، وشه دغه شی مشکلات، دغه شی ذلت برداشت کوله نوره نه غواړو، دغه شی ذلت برداشت نشو کوی. مو د امیر المؤمنین منونکي یو، که چیرې حالات ټیک نه شول بیا به مو احتجاجه کوو، بیا به مو مظاهره کوو، بیا به مو هغو نه اهلو افسرانو په خلاف راوځو، بیا به مو د هغو نه اهلو افسرانو معطل کوله غواړو انشاءالله. مو غواړو څه بیا داسې نه اهل افسران، داسې نه اهل ریاست، داسې نه اهل حکومت څنګه خلکو وینو سکیل کوي، هغه خلکو ګوډو ته ګوډو نه آیي، خپلو ګوډو باندې مشري لګولې دي، یوه ګوډې باندې ګولۍ نه لګېږي، یو کاس نه مړ کېږي، ایمو کسان شهیدان شول، ایمو وړه بچي مړ کېږي، ایمو ته میډیسن نشي نه رسي، ایمو خوراک مو ته نه رسي، مو ته تیل نه رسي، سکولو حالات خراب دی. مو دغه برپور مطالبه کوو نن جمعې ورځې، دغه ذمہ دار سټیج نه دغه مطالبه کوم، مرکز نه دا خبره کوم، زه حکومت ته زه حکومت نه زه مطالبه کوم، زه صورت زر کوه چې حالات و روډ پیل پاور کلاو کا. صلوات واسطه ورمنې زهرا ذات باندې. ویلې خپه نه وشوي که نه،
سره به دا لیوانو غنته کیل دی زموږ سره کېږي اخر دا مو پاکستان والا نه یو آیا مو د پاکستان اوسېدونکي نه یو که نه یو پاسپورت پاکستان والا شناختی موسه پاکستان والا نیشنل ډي موسه پاکستان والا اوس د پاکستان ځمکې کې بیا موږ ته حقوق ولې نه میلاویږي نه مو روډ کلاو دی نه مو سکولونه خلاص دي ټول مشکلات نه بازار کې مختلف مشکلاتو سره روبرو یو دا مشکلات نور مزید برداشت نشو کولی نه انشاءالله امید ہے چې حکومت خپل ریټ قایم کی او خپل طاقت نه د کار واخلي پروردگار عالم زر و نظر کار کې امن قایم وګرځوي زه یو حدیث دلته تلاوت کوم کېدای شي ټایمه بس موسه کام دی 15 منټه پاتې دي ځکه ضروري دی څه دا علاقې کې واشه اوس امن قایم شي امیر المؤمنین یمو تاسو اول مولا بیا د اول مولا والا یوه خبره کوم امیر المؤمنین یوه خبره کوي مولا سي شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان خبرې ته مغاور دی مولا دی ای څه ټولو نه بدترین وطن هغه دی چې هغه کې اوسېدونکو دپاره تحفظ نه وي ټولو نه بدترین وطن هغه دی ټول نه خطرناک بیکاره وطن هغه دی چې هغه کې اوسېدونکو دپاره امن نه وي خوشحالۍ نه وي تحفظ نه وي عزیزان ګرامی واقعا امن یو بهترین نعمت دی هر چی نه مخکې انسان دپاره امن ضروري دی مخکې تېر شوي جمعې کې هم امن باندې خبرې کړې وې تاسو به یاد وي دا به څو پورې دغه کنوایو باندې حملې کېږي دا به څو پورې ایمو سکول بچي مړ کېږي دا به څو پورې ایمو مریضان مړ کېږي دا به څو پورې ایمو مشکلات برداشت کوو په کار دی څه امن د قایم شي و دلته یوه خبره کوم دا ټول نه ریاست غوټه کمزوری دغه دی چې کوم ملک کې کنوایه کېږي پوه شه چې هغه ټول نه کمزوری ریاست دی غور وکړو خبرې ته کوم ملک څه پاوج ورکې دی کوم ملک کمانډوز ورکې دي کوم ملک ایسائی ورکې دی کوم ملک داسې مضبوط پورس ورکې دی هلته بیا کنوایه څه ضرورت دی کنوایه مطلب دغه دی چې ته خپله کمزوری ته کمزور نه یې خو ځان د کمزوری کړی دی ځان کمزوری مه کوه ټولو نه زه پاکستان پاک پوج عظیم کسان دي تا ته ټي ټي پي چی دي تا ته خوارج چی دي دا نجاسات څه کومه دی دغه ګند څه کومه دی دا دهشتګرد څه کومه دي دا ته ختم کوای شي که چیرې ته خپل پورس خپل طاقت استعمال کړي که همداسې نه دی ختم کوای شي تاسو کمای نشته دی انشاءالله امید دی څه دغه هغه وشي د کوم نظام روان دی خبرې روانې دي دا بهترې طرف ته روشي بس مو 2-3 منټه ټایم پاتې دی تاسو ورمنې زهرا ذات باندې کلکه صلوات واستوئ ځکه ما څو جملې لیکلې وې هغه خط څه امیر المؤمنین مالک اشتر ته لیکلی دی زه خپل حکمرانو ته یم څه نهج البلاغې 53 نمبر یو خط دی هغه لږ راواخوئ هغه کې ټول حکومات رول ورکې دي حکومات قانون ورکې دی نظام ورکې دی مکمل هغه لږ سټډي کوئ افسرانو ته دا یم څه هغه لږ پړاو کوئ انشاءالله بیا به تاسو نظام باندې پوه شئ څه حکمرانۍ څه هلته کېږي دغه کې هغه نه صرف 2 جملې راخلم نور ټایم اوسه کام دی امیر المؤمنین مالک ته یایي څه پام وکړه څه بېګناه وینه تعالی نه کړي مالک اشتر ته یو خط لیکي هغه کې عربی جملې پاتې شوي موسه ترجمه یې دا دی پام وکړه څه بېګناه وینې نه ځان وساته گورنر دی مولا طرف نه ای گورنر ای مالک اشتر پام وکړه څه خونریزي ونه کړي بېګناه وینه تعالی نه کړي وینو سره د لاسونه رنګینه نشي ویلې والله سبحانه مبتدع بالحكم بين العباد فيما تسابقوا من الدماء يوم القيامة امیر المؤمنین مالک ته یی اس ازکه بېګناه وینه تعالی نه کړي چې قیامت ورځې به خدای اول د بېګناه وینې فیصله کوي څه کومه وینه چا تعالی کړې دی د وینه څه کومه دی د انسان بدن هغه ته سترګې انسان ته ویر کړي دي عقل یې ویر کړی دی روح یې ویر کړی دی نفس یې ویر کړی دی قلب یې ویر کړی دی انسان یې نه 75 پوجونه د عقل دي 75 پوجونه د نفس دي د انسان یوه غوټه بدشهي دی یو انسان ته مړ کړلو خدای ما وکړه داسې یوه بدشهي د ختم کړله د انسان مرګ دا ډېر داسې اسان نه دی څه کنوایې باندې بم یې وغورځوه اټیک وکړه ګرنیټ ونې واچوه مولا د مالک دی یایي څه اول فیصله چې کومه کېږي هغه د هغې وینې کېږي چې هغه بېګناه وینه تعالی شوي دی یو کې یوه خبره هلته بله کوي تاسو امام ذات باندې یو کلکه صلوات واستوئ اللهم صل آخری جمله دی فلا تقوین
فلا تقوین سلطانک بسبک دم حرام. ای مالک اشتر، ای ما طرف نه گورنر، ای ما دا اوسیاده څه ته خپل حکومت حرامي وینې سما مضبوطه وه. ډېره ښکلې جمله یې ویلې ده. لکه نن سبا ډالر خلي بیا غریبانو خلکو باندې حملې کوي، ډالر خلي پیسې خلي بیا مو تاسو وینو سکیل کوي. ملک گورنر دی علی علیه السلام د ورته وایي فلا تقوین سلطانک، د خپل حکومت خپل ریاست حرامي ونیسئ، مضبوطۍ کوشش ما کوه. ویلې فإن ذلک، ویلې چې د حرامه وینه چې دې خلکو وینه بیاوي، اندي سره ته خپل ځان مضبوطوي، اندي سره ځان ته کتوار جوړوي. مما یضعفه ویحینه بل یزیله وینقله. مولا دی ای مالک ته چې دغه وینه چې ته غریبانو خلکو ته تلوي، دی وجې نه ملک کمزوریا کېږي، دی وجې نه ملک بې ذاتیا کېږي، بلکې عین ممکنه ده چې دی وجې نه ټول ملک ختم کېدای شي. عزتمن علی باندې بلند صلوات. اللهم صل علی. بس د خبرې ختم شولې، دا څو الفاظ مو مالګ تاسو ته ورسول. انشاءالله امید ہے انجمن والا ذمہ دار کسان لگیا دی خواره کوشش د کوي، اخلاص سره مهنت کوي، هغوی به یوه ښه روغه خوش خبرې راوړي. امید دی نږدې وخت کې دغه ځای کې وشه مو خبرې نوره ختم دي، ټایم ختم شوی کېدای شي یو 2 منټه پاتې دي مو سره ټایم. زه دغه ځای کې یوه خبره کوم شیعه سني اتحاد حوالې سره خبره ته مغاړه ده. انشاءالله تاسو خو اهل بیت ذات باندې یو کلاکه ښکلې صلوات واستوئ انشاءالله. زه دغه ځای کې یو پیغام ورکوم تاسو قدرمنو ته او اهل سنت برادران کوم دي، هغوی ته زه پیغام ورکوم چې هر څوی د موږ تاسو کومه خبره کوو چې دریام لاس دی څلورم لاس دی، هر څوی نن یوه وعده وکړو که دریم لاس وي که څلورم لاس وي دا پرېږدو امن طرف ته راشو. امن د وخت ضرورت دی، دا به څو پورې کوپر فتواوانې لګوو، دا به څو پورې زه دلته یوه خبره کوم نه شیعه د سنیانو په خولې کافر جوړېږي و نه سنیان د شیعهو په خولې کافر جوړېږي. ټوله مسلمانان یو که نه یو؟ زه دا پیغام یو عام پیغام ورکوم، میډیا دی رسیږي به مخکې. زه دلته امن پیغام ورکوم شیعه برادرانو ته یم، تاسو قدرمنو کسانو ته، اهل سنت برادرانو ته یم چې هر څوی د وخت ضرورت چې کومه دی هغه امن دی، امن طرف ته راشو. کوم پیسو والا جنګونه دي دغو کې پکار دی مو حساب ونخلو، کوم استعمالوله دی دغه نه پکار دی وشه اوس مو لږ بصیرت نه کار وهو، دا به څو پورې استعمالیږو. پکار دی مو ځانونه بس دغو پیسو ډالر والا جنګونه باج کو، مو تاسو امن طرف ته راشو، مو تاسو قرارې طرف ته راشو، اطمینان طرف ته راشو. ویلې څه جنګ څه کومه دی د یوې مسلې حل نه دی، مو دومره جنګونه وکړل، آیا یوه مسله مو څه حل کړله؟ کله مسلې جنګ سره نه حل کېږي. نن دې شان سره لکه څو ورځې مخکې امن معاهده سعدي عباس کې وشوله. زه سنیانو ته دا یم، اهل سنت وروڼو ته چې همداسې تاسو دا تاګ راتاګ زیات کوئ، شیعه او سني تاګ راتاګ زیات کړي سمیر عباس باندې، اندې شان سره بلش خیلو باندې پکار دی مو تاسو نوره نشستې وکړو، نوره سیمینار وکړو. و د امن څه کوم دیخ نه دي، و د دغه اطمینان څه کوم دیخ نه دي. کوم یو کاست د امن دیخمان دی هغه ته پکار دی مو شکست ورکړو، ذلیل یې وګرځوو. اندغه ځای باندې زه بس خپلې خبرې ختم کوم. پروردگار نه دعا کوو ته رحمان و رحیم خدای، ته رحم راحمین خدای، کوم کوشش شروع دی امن دپاره دغه امن کوشش کامیاب